أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس ویډیو منګه شروع کړی دا 9 کلاس بایولوژي دا شروع کړی آی کې موږ 4 نمبر چیپټر کې روان یو او 4 نمبر چیپټر کې منګه ویډیو نمبر چې دا هغه 104 104 نمبر ویډیو دا او 9 کلاس بایولوژي ټاپک چې دی هغه emergence of cell theory. Emergence of cell theory. Emergence basically څه ته وایي؟ emergence وایي ظهور کار کېدل څه سیل تیوري ظهورېدل سیل تیوري څه ته وایي؟ سیل خو بیسیکلی تاسو پیژنئ او بیا تیوري څه ته وایي؟ تیوري بیسیکلی داسې یو سټیټمنټ جمله نه داسې سټیټمنټ چې هغې کې څه موجود وي فیکټ موجود وي فیکټ څه ته وایي؟ حقیقت پکې موجود وي داسې جمله چې هغې کې فیکټ وي او دا فیکټ چې دی دا ټرو کیدی شي او دا فال کیدی شي ځکه دې جملې ته موږ سټیټمنټ وایو سټیټمنټ دوه کریکټرز دي یو کریکټر چې دی هغه څه دی دا به ټرو هم کیدی شي او فالس هم کیدی شي او سیکنډ چې دی سیکنډ کریکټر دا دی دا جمله چې دا یو فیکټ وایي یو حقیقت وایي یو انفارمیشن درکوي هغه انفارمیشن ریلیټیو وي هغه ریل وي ریل انفارمیشن ته موږ فیک وایو چې کله داسې جمله چې هغې کې یو انفارمیشن نه کوي او هغه ټرو کیدی شي فالس دې جملې ته سټیټمنټ وایي دارنګې سیل تیوري چې ده دې کې یو څو سټیټمنټ دي هغه سټیټمنټ چې دی یو ریل باره کې تاسو له انفارمیشن درکوي دا سیل تیوري څنګه جوړ شوه دې سیل تیوري جوړېدو سره وخت کې ټایم واغستو په یو ورځ کې یو کال کې دې کې کوم یو سټیټمنټ جوړ دي کومې جملې جوړې دي هغه په یو کال کې نه ښه موده ټایم واغستو په هغې په وجه چې دی دې نه څه جوړ شو تیوري تیوري د څه باره کې سیل باره کې د سیل باره کې څه موجود دي سټیټمنټ هغه سټیټمنټ د سیل باره کې دا څه شو ظهور شو ایمرجنس شو ظهور یا نمودار ورته وایو دا سیل تیوري څنګه نمودار شو څنګه دا جوړ شو دې ته موږ ایمرجنس وایو د سیل تیوري راځي فرست موږ 1 by 1 ډیټیل سره بیانو خو دې ځل نن چې څومره په دې کې بایولوجیست حصه اخیستې ده د کوم ځای ده او څه کار یې کړی نو هغې یو جرنل ریویو رالو بیا به انشاءالله 105 کې د یو یا دوه بایولوجیست به رالو او به ډیټیل سره بیانو سیل تیوري جوړ شو پهلا مایکروسکوپ پذیره مایکروسکوپ موږ ډیټیل سره ووی دوه ټایپ مایکروسکوپ دي یو سمپل مایکروسکوپ او بل کمپاوند مایکروسکوپ کمپاوند بیا موږ دوه دي یو الکترون مایکروسکوپ یو لایټ مایکروسکوپ خبره ډیټیل سره مو مایکروسکوپ جوړ شو هغې په وجه سیل چې دی دا ښکاره شو د سیل باره کې چې کوم سټیټمنټ جوړلی کوم انفارمیشن جوړلی کوم ریل جوړلی د هغې نه تیوري جوړه شوه راځئ فرست چې دی کوم یو ساینټسټ دی او د کوم ځای دی او سیل تیوري د هغه چا کړی فرست چې دی هغه روبرټ هوک دا یو څه دی بایولوجیست دی د کم ملک چې دی دا برټش دی برټش او کله د چې دی څه ډسکور کړه دا به انشاءالله ډیټیل سره وایو خو 1665 کې د فرست ټایم چې دی سیل ډسکور کړه بای د هیل آف مایکروسکوپ سیل تیوري آغاز وشو نو فرست روبرټ هوک دی د برټش دی انګلینډ دی او 1665 کې د سیل چې دی په خپل مایکروسکوپ کې وکتل څه نه وکتل دا به انشاءالله ویډیو کې ډیټیل وي بیسیکلی دا ایمرجنس چې دی دا وایي هسټري ته د سیل تیوري هسټري او دې کې فرست چې دی هغه روبرټ هوک دی سیکنډ په دې کې څومره ساینټسټ کار اخیستی 9 پوره یو ریویو راغلو سیکنډ چې دی هغه د هغه انټونو وین لیون هوک انټونو لیون هوک چې دی
بیسیکلی دا ډچ دی ډنمارک دی ډنمارک چرته دی د ډنمارک چې دی دا پن زموږ سره یورپ دغه کې دی کانټیننټ کې دی یورپ کې دی ډنمارک دی د چې دی بیسیکلی د خو سیل ډسکور کړه د چې دی یونیسیلولر ډسکور کړه جاندار فرست ټایم چې دی منګه په اوبو کې داسې جاندار موجود دي هغې ته موږ یونیسیلولر وایو دا هغه ډسکور کړه کله 1674 کې with the help of microscope په ذریعه انشاءالله ډیټیل سره به وایي بیا یو سینچري تیره شوه د 1600 سینچري 1700 سینچري کې یو تیره شو امپروومنټ راغله په مایکروسکوپ کې په هغې په لینس کې امپروومنټ هغې ټیکنیکل کې امپروومنټ راغله یو سینچري نه پس بیا سیل تیوري کې یو بل یو ساینټسټ راغو د هغې نوم دی جان پیپډسټ ډیلیمارک چې دی دا یو بایولوجسټ دی د فرانس دی د فرانس او د 1809 کې ابزرویشن وکړو په انیمل سیل وی کتل خپل مایکروسکوپ کې او د پلانټ مو کتل دوی دواړه د پلانټ سیل ډسکور کړه د چې دی په اوبو کې اینه کې مختلف جاندار ډسکور کړه ځناور دوی دواړه ډسکور کړه پلانټ نیم ډسکور کړه او انیمل نیم ډسکور کړه دارنګ د دې دواړه کم یو بایولوجیست د دې ویریفیکیشن وکړو بیا پسې 4 نمبر راځي برټش دی رابرټ براؤن برټش دی د انګلینډ دی 1831 کې 31 کې د نیوکلیس ډسکور کړه انیمل کې د فرست ټایم چې دی نیوکلیس ډسکور کړه پهله سیل ډسکور شو اوس سیل کې دننه نورو ډسکوري راځي نیوکلیس چې دی د رابرټ براؤن ډسکور کړه بیا راځي دو جرمن ساینټسټ دی یو بایولوجیست دی او یو زوالوجیست دی نومونه یې لیکو یو دی میتیس شلیلیډینس دا د جرمن بایولوجي سره باټنیست دی د چې دی 1838 کې 1838 کې د پلان ډسکور کړو او دارنګې د چې کوم یو سیل تیوري وه د هغې باره کې ورو انفارمیشن ورکړه 7 چې دی د سیم ملګری تیوډر شیوان چې دی دا هم جرمنیست و خو زوالوجیست و د انیمل سیل ډسکور کا 1339 کې بیا 7 نمبر باندې چې راځي هغه پروټوپلازما ډسکور شو پروټوپلازما چې دی دا زموږ سره بایولوجیست نوم دی جان ایونچیلیسټا دا هم سیم د ډنمارک بایولوجیست دی ډنمارک او د چې دی 1839 کې پروټوپلازما ډسکور کړه پروټوپلازما د فرست ټایم چې دی د ډسکور کړه او بیا پروټوپلازما څه ته وایي دا به پوره ډیټیل سره بیانو دارنګې سیل تیوري کې ډسکوري روانه ده 8 نمبر چې دی هغه دلته لیکو 8 نمبر یو جرمن بایولوجیست و د یو جمله ورکړه یو سیل نه بل سیل پیدا کړي او خپل په جرمني زبان کې یو جمله ولیکه دې چې د څومره د سیل باره کې خبرې وي د هغې لږ تصور او کنسپټ لږ چینج کړو دې جملې سره د هغې نوم چې دی هغه روډالف ویرچو جرمن دی
او 1855 کې د سیکنډ څنګه فرست دی کې تیوري کې فرست جمله چې وا هغه چې د دوانه جرمنیس ډیسکور کړه مطلب دا هر یو سیل چې دی هغه د بل سیل نه جوړي دویمه جمله چې دی رابرټ وورچو د ډیسکور کړه او اتم نمبر لاست چې دی د دې جملې چې کوم روډول وولف چې دی د فرانس مایکروبایولوژیست دی لوئیس پاسچر چې دی د فرنچ دی او 1862 کې د دې جملې ویریفیکیشن وکړو مطلب د هر سیل نه یو سیل نه بل سیل پیدا کیږي دا جمله چې دا د دې ویریفیکیشن لوئیس پاسچر وکړو او دارنګې په سیل تیوري کې 3 سټیټمنټ جوړ شو خو ټایم کې د سره د جملې کې چینج راغلی نن سبا چې دی 8-9 سټیټمنټ په سیل تیوري کې راغلي سیل تیوري ان شاء الله ډیټیل سره بیانوم پهله موږ د دې تاریخ وی دا سیل تیوري څه ته وایي سیل باره کې انفارمیشن هغه باره کې ریل خبرې دې ته تیوري وایي د دې تاریخ موږ شروع کړو فرست رابرټ هوک ته او رابرټ هوک نه مخکې موږ مایکروسکوپ وی مایکروسکوپ لازمي دی مایکروسکوپ ډیسکور سره بیا سیل تیوري شروع شو سیل تیوري چې دا هغه 9 بایولوژیست چې دی دوی پکې سو واغسته او پورا یو تیوري ورکړه یو 3 جملې ورکړه هغه جملې ډېر زیات مشهوري دي او هغه یو ریل باره کې دي د سیل باره کې ان شاء الله بل جمله کې یو 2 ویډیو کې به ان شاء الله د پورا ډیټیل سره بیانو فرست موږ رابرټ هوک وی بل انټونو جین دی بیا رابرټ براون میتیس شلیریډینز تیودور شیوان جان انویجلیستا روډولف ویرچو او بیا لوئیس پاسچر د ان شاء الله ډیټیل سره بیانو بل ویډیو کې راځو پورې اجازه راکړئ خدا حافظ